بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلیه. محترمینو، یو محترم رور دا پوښتنه کړې ده چې دا نن سبا د کرکټ د فوټبال د میچونه شروع دي، نو د دې دپاره سړی دعا کولی سي چې الله په فلاني وګټي یا په فلاني باندې وګټي. دا دعا کول څنګه ده د شریعت په رڼا کې؟ محترمینو، چې د هر ملک ټیم وي، د هر چا ټیم وي، د هغه دپاره شرعاً دعا کول جایز نه ده. دا تعاون دی پر معصیت باندې، او الله جل جلاله فرمایي وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. چې په تقوا کې یو د بل سره تعاون کوي، پر معصیت باندې تعاون مه سره کوي. نو دعا به د هیڅ چا دپاره هم نه کوي. دعا خو سړی وکړي د مسلمانانو د اتحاد دپاره، د مسلمانانو د هدایت دپاره، د مسلمانانو هغه پر زاړه حال باندې واپس د راکلولو دپاره، چې د مسلمانانو روب دبدبه قائمه سي. دا کرکټو دا ګینو دا شان دا چې مسلمانان د ټولې دنیا تکړه جوړ کول سي، لا هم اسلام و دین ته څه ګټه نه رسي. نو داسې دعا کول د شریعت په رڼا کې جایز نه ده. په حواله فتاوا قاسمیه جلد نمبر 40 صفحه نمبر 322 سره د شامی جلد نمبر 9 صفحه نمبر 560. والسلام. ستاسو د دینی او شرعي پوښتنو جوابونکی مولوي عبدالرحمن سلیم صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم.